نکړي شي او د نکاح په وجه او د واده په وجه الله پاک ډېر مسلمانان پیدا کړي. مسلمانان زیات شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زیات شو، کلمه گو زیات شو، منځګزار پیدا شو. که الله کې جنوي دا به منځونه کوي، دا به روجې نیسي، دا به ذکرونه کوي. بیا د بچو نه پس د هغې بچي دا لوی سلسله شي. بیا یو فایده دا شوه. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د افتخار ذریعه ده. ګوره دا خو لویه خبره ده چې ته داسې یو عمل وکړې چې ستا په هغه عمل نبي علیه السلام د قیامت پر ورځ فخر وکړي. او دریم اغض للبصر، نبی علیه السلام فرمایي چې د سړي نظر د ګناه نه کوتا شي. چې واده نه انسان مجبور د خواهش لري د یو خوا نظر چلی بل خوا چلی، د نظر یعنی د غلطو سوچونو غلطو فکرونو نه د محفوظ شي. و احسن للفرج حدیث کې بل وجه دا خو لیدا چې د ګناه نه محفوظ شي، اندام هم د ګناه نه محفوظ شي. او بل حدیث کې دا سم راځي چې د سر رشته پیدا شي، د نکاح په وجه باندې رشته پیدا شي، د دوه خاندانونو په منځ کې تعلقات جوړ شي، رشته پیدا شي. او دا نو دا د نکاح فایده د زمارونو د نکاح په فوایدو کې دا غټه فایده ده. رشتہ داری جوړه شي، سیل رحمي جوړه شي، او جنۍ ته یو ټکانه ملو شي. ګوره داسې خو که وایو جنۍ واده نه شي او په کور زړه شي تر څو چې پلار او مور جمدي وي لحاظ بساتي، پلار مور مړه شي رونه په 150 کوي، ورویرونه او په ترور څه کوي. او چې دا واده شي دا د یو کور مالکه شوه. دغه رنګې سړی دی چې وادي نه کړي، دله روندار به خدمت کوي، دله به څوک خدمت کوي، دی به کله یو ځای شپې کوي، کله به بل ځای شپې کوي. او که ده واده وکړو ځان له خپل کور یې جوړ شو، دی به د ښځې خیال ساتي، ښځه به د خیال ساتي. نو دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي په نکاح کې. نکاح یوازې دې دپاره نه چې سړی خپل خواهش پوره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح دې له مه کوئ چې د خپل خواهش پوره کوم، بلکې قرآن شریف کې راځي غیر مصافحات راځي. نو دا د نکاح مقصد دا منی سی سړی دا سوچ دی نه کوي چې زه به خپل خواهش پوره کما، یا جنۍ خپل خواهش پوره کړي یا سړی خپل خواهش پوره کړي. دا خو دویم نمبر خبرې دي. د نکاح اصل مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دا کوشش وکړه چې مال الله نیک اولاد راکړي. د یو صحابي نبی کریم صلی الله حضرت جابر رضی الله عنه حضور پاک مبارک ته د ذکر وکړه د واده، او هغه نه بیا نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي چې ګورې د الله نه هوښیار بچی وغواړه. نو زمارونو بل په واده کې سادګي خوند کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغې ودونه کړي دي، قسم دی د حضور پاک سره د خپلو صحابو څونه مینه وه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو حضور پاک مبارک به د یو مهاجر او د انصاري په منځ کې ورورولي جوړوله. دا ستا ورور شو. نو د ده چې چا سره ورورولي جوړه کړه د هغه سعد ابن الربیع نوم و، د مدینې انصارو کې و. نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا سعد ابن الربیع وی ته خو زما ورور شوې که نه ویو، وی راځه تعال اقاسم کتا سره مالی نصفین، مال دو ځایه کوم، یا اقاسمو که دواړه ویلی شي. زما مال دی نیم ستا او نیم زما، د کرور مې شوې، او زما دوه ښځې دي. نو زه د کور ته بوځم. ګورې حدیث کې داسې دي، داسې نه چې د دوو کې یو در کوم، نه بیا به خلک وایي بوډۍ پې پایه کوله. زما دوه ښځې دي، کور ته راشه ته پکې خوښه کا، چې ستا کومه خوښه چې زه به طلاق ورکړم، چې عدت تیر کړي تا ته به په نکاح کړم. دې ته ایثار وایي، دې ته قرباني وایي. صحابو دا کړي دي. او ورته وایي عبدالرحمن ابن عوف بارک الله لک فی اهلک و مالک دلونی علی السوق، وی ستا په کور کې او ستا په بیبي کې د خدای برکت پیدا کړي. زه خو تاجر سړی بازار راته ښایه. نو هغه ورته بازار وښو، نو لګیا و تجارت یې کو، نو پیسې خدای ورکړې. نو بیا واده وکړو. ګوره صحابه حضور پاک مبارک سره څومره مینه ده، د ځان نه زیاته مینه، لیکن رسول الله مبارک یې نه دی خبر کړی. داسې سادګي. نو بیا په لاره تېرېدل، نبي علیه السلام پې د واده څه نښه ولیده. هره زمانه کې خپل یو نشاني وي، مهیم یا عبدالرحمن داسې شی دی. دا خو پې پوه شو
وی دا الله رسول انصارو کې به ښځه کړې ده. نو بیا ورته رسول الله مبارک فرمایي ولیمه دې کړې ده؟ وی نه. وی اولم ولو بشاتن، وی ولیمه وکړه اګر چې یو ګډ چیلې ولې نه. نو واده کې سادګي خوند کوي او واده کې بیا ولیمه پکار ده. چا چې وس کېږي نو کم از کم یو ګډ یا یو چیلې د حلال کړي، او که زیات وس کېږي لا خبره ده. د ریاکارۍ د ډوډۍ نه نبي علیه السلام منع کړې ده. ریاکارۍ به نه کوي چې دا نن سبا خلک شادي حالونو کې ډوډۍ کوي او د دنیا خلک ټیک ته وکړه شادي حال کې وکړه، په کور کې وکړه، نیت دا وکړه چې زما دوستان دي په ما خوشحالېږي، زما واده کې به شریک شي. نیت دا وکړه چې زه به یو صدقه او خیرات وکړم، الله به خوشحاله شي. نیت دا وکړه چې دا خیرات او صدقه هم د خوشحالۍ یو نښه ده، زما خدا بچي ټول به خوشحاله شي، رشته داران دوستان به خوشحاله شي. خو که ریا کې چې خلک وایي دومره لویه ډوډۍ ورکړه، ریا کې او خو بلا میلمانی او شادي حال کې داسې ډوډۍ ورکړه، نو دا ډب ته پرېوته، هېڅ فایده نه لري. د مارونو اعمال چې څومره کوئ، کوشش وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وشي، او کوشش وکړئ چې د الله د رضا دپاره وشي. دنیا خو روانه دنیا ده، د الله رضا مقصد وګرځوئ چې الله راضي شي، چې موږ داسې عمل وکړو چې په هغې زموږ رب راضي شي، نو خوشحالي د الله په لاس کې ده. الله به موږ له خوشحالي زیاته کړي. نو کوشش پکار دی چې په خادي او په واده کې هم داسې طریقې اختیار شي چې په کومه طریقه رب العالمین خوشحالېږي، او کومې طریقې موږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. عموما زموږ په خادو کې خلک د ګناه کارونه کوي. نو ګوره دا خادي خو یو خوشحالي ده، دا خو الله سړي له ورکوي که نه. نو چې الله ته خوشحاله کړي، تاله زوی درکړه، روغ یې دله بیا درکړه، صحتمند یې دله درکړه، دونه احسان د سره الله وکړه، بیا دې زوی د درته ښځه درکړه، او ته په هغې کې الله خفه کوې. نو الله خو صابر دی، خو چې تا الله خفه کړه نو بیا خوشحالي د الله په لاس کې ده، او غم هم د الله په لاس کې دی. وروسته به ښه دروز نه منې. او که ته وایې چې الله تا خو زه خوشحاله کړم، ما له دې ښادي راکړه، ما له دې ښځه راکړه، زما بچي له دې ښځه ورکړه، نو بیا خوشحالي د الله په لاس کې ده. چې تا الله خوشحاله، الله غیرتي ذات تا به هم خوشحاله. تو د نکاح تقریب عبادت یې زمارو، د نکاح خطبه ویل عبادت دی، او د نکاح خطبه اورېدل هم عبادت دی. نو حاجي صاحب ډېر محترم او نیکان خلک دی، علماو سره ډېره مینه ساتي، ډېر محبت ساتي، او خپل نکاح خوشحالی کې تاسو موږ هم راغونډ کړلو. نو د نکاح خطبه او بیان دغه کومه، تاسو به ټول غوږ ورته کېدی. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله په تقدیر کې ورته صحتمند مسلمان امت لیکلی کې، خدای د دواړو کورنو اتفاق او اتحاد نصیب کې، دا جنې دی پورې بختوره کې، جون دې دوی سره د خوشحالو کې، د پریشانو نه پامن کې اوسات، د جون د هغې خاندان سره د خیر او د برکت کې. الله دې جنې په دې کور کې د عباداتو سره د نیکو اعمالو سره توفیق نصیب وګرځولی. الله د واده چې څومره مراحل لا روان دي په خیر او خوشحالۍ سرته ورسې. الله د بدنظرونو دواړه کور وساتې، د حاسدینو د حسد نه وساتې، د بغضیانو د بغضونو نه وساتې، د ګاونډ د شر نه وساتې، د جناتو د شیاطینو د شر نه وساتې، د مخلوق د شر نه وساتې. رزق د دواړو کې الله برکات واچي، د عباداتو سره زندگی نصیبه کې، د ناچاقو اختلافاتو نه پامن کې وساتې. کم تعلقات چې د حضرت عائشې صدیقه او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په منځ کې، کم تعلقات چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله عنه په منځ کې، کم تعلقات چې د حضرت ابو طلحه او د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها په منځ کې. خدای دغسې خوشګوار تعلقات نصیب کې، او یو بل سره د زړه محبت او مینې نصیب کې. الله دا نکاح عبادت دی، خدای چې دا څومره ملګري حاضر دي ټولو له د خیر او د عافیت ژوند ورکړي. الله موږ ټول له مرضونو نه وساتي. الله که څوک بیماران په کورونو کې هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي. زموږ بچي د فتنو نه، د بیمارو نه، د آفتونو نه محفوظ کې، بچیم صالحان دینداره کې،
مونږ هم دیندار کې د ګناه نه نفرت پیدا کړي او د نیټ او د ټیک ټاکونو د دې ګناهونو نه الله نفرت پیدا کړي او کشران بچیم صالحان او دیندار کړي خدای که د چا رشته نه کوم الکانو جنکو صالح رشته ورکړي د چا رشتو کې خفګانونه په خوشحالو یې بدل راغلي جمع ټول او بخي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ توبه قبول کړي او چې کوم ځوانان نوجوانان دي په ځوانو کې برکات واچي دا کور چې چا دیته ولا بختور کې او ته زموږ د ټولو نه د رسول الله مبارک د زندګۍ مطابق او د هغې د اعمال او د اخلاق او د عقیدې مطابق زندګي نصیب وګرځولې کې مولانا صاحب ته دعا وکړئ زموږ د باباجي سابقه شاګردانو کې دی ښکلی عالم چې الله د په علم کې عمر کې مزید برکات واچي او څومره چې دلته مشران ناست دي الله د ټولو د حیا او د عزت ژوند نصیب کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.